وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. دا آیت مبارکہ دولسمی سپاری دا سورة الحج آیت نمبر 25 دے او دا آیت مبارک دراتلن کی آیاتو چہغا دا حج متعلق دی. دراتلن کو آیتونو دا پاردا یو تمہید دے دا آیت مبارک او اللہ تبارک و تعالی پدی آیت مبارک کی دا خلق کو بیان کئی چاہوی دا اللہ جل جلالہ پذات باندی او دا اللہ پا دین مانے کفر کئی او سره د کفر نه خلق د الله د لارې نه منع کوي او سره د خپلو بد اعمال او بد عقیدې د مسجد حرام نه د خانه کعبې شریفې نه چې دا د الله جل جلاله کور دی او په دې کې د تمامي دنیا د انسانانو حق دی او د مسجد حرام نه مسلمانان منع کوي. اللہ تعالیٰ پا دی آیت کی دا خلق مبارک کی دا عذاب علیم بیان فرمائی. خانہ کعبہ شریفہ او حدود دا حرم او هغه ځایونه چې هغه د حج سره متعلق دي، منا، مزدلفه، صفا، مروه، عرفات، دا ټول ځایونه او حدود د حرم چې څومره دي دا د تمامي دنیا مسلمانانو دپاره وقف دي. علماء د فقهاو په دې باندې اتفاق دی چې هغه مقامات چې هغه د حج او د عمرې سره متعلق دي هغه د تمامي دنیا د مسلمانانو دپاره وقف دي او هغه د یو مسلمان یا د یو قوم یا د یوې ډلې یا د یو کافر د هیڅ یو فرد او د هیڅ یو قوم او ډلې ملکیت نشي کېدی. هغه ځای او هغه مقدس ځایونه دا د چا ملکیت نه دی او نه چاته دا اختیار دی چې د دې نه خلق منع کی، د عبادت نه خلق منع کی. نو الله جل جلاله په دې آیت مبارک کې د هغه خلق مبارک کی ذکر فرمای چې یو ګناه خدا کې چې مؤمنان د دې عبادت د نه پرېږدي، حج او عمرې ته نه پرېږدي. لکه حدیبیې په مقام باندې صلح حدیبیه چې کله وشوه، نبی علیه السلام د هجرت په شپږم کال باندې سره د صحابو د خانه کعبې شریفې د عمرې اراده و فرمایله، خو چې کله دغه ځای ته حدیبیې ته راورسېدل چې دا د مکې مکرمې سره 100 کیلومیټره کې ځای دی، نو کفارو پیغمبر علیه السلام او صحابو باندې پابندي ولګول چې مخکې به نه راځئ. بیا په دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام د دې مشرکانو د مکې سره یو معاهده شي و څه شرایط هغه ذکر شیو، لیکلی شیو چې هغه مشهور دي په صلح حدیبیه باندې، او بیا د دغه شرایطو خلاف ورزي عمدې کافرانو مشرکانو په خپله وکړه چې کله د دې شرایطو خلاف ورزي وکړه د دې صلح نه کال یو نیم پس، نو دغه خلاف ورزي د دوی دا د مسلمانانو د فتح او د مکې مکرمې د فتح سبب وګرځېده. د دې په برکت باندې الله جل جلاله خانه کعبه شریفه د نبی علیہ السلام او د صحابه په لاس باندې فتح کا. الله تعالی په نبی علیہ السلام بطور فاتح او بطور امیر المؤمنین ورداخل کو، او دغه صلح د حدیبیې په ظاهر باندې مسلمانانو دپاره ډیره ګرانه وه چې سره د احرامونه یې تړلي او د خانه کعبې شریفې هغه قربانۍ او هغه څاروي هغه ورسره و او سره د هغې د دغه ځای نه د دې نیمې لارې نه واپس شول. ډېر لوی ګرانه خبره وه، خو الله جل جلاله آیاتونه نازل کړل چې انا فتحنا لک فتحا مبینا. په ظاهره مسلمانانو ته
هغه دا ډیره ګرانه خبره وه، اجازت میلاو نه شو، د نیمې لارې نه واپس کړی شول، لیکن الله تعالی دې ته فتح مبین وي چې ما تاسو ته ډیره لویه فتح درکه. او دغه شرایط او دغه صلحه دا د مکې مکرمې د فتح دپاره او د اسلام د همیشه غلبې دپاره او د کفر د مغلوب کېدلو دپاره الله تعالی سبب وګرځولو. نو په دې آیت مبارک کې الله تعالی دغه فرمایي چې ان الذین کفروا، بېشکه هغه کسان چې کفر کړی، ویصدون عن سبیل الله، او منع کوي خلق د الله تعالی د لارې نه، والمسجد الحرام، او منع کوي مؤمنان د مسجد حرام نه، خانقاه شریفي د حدودونه، الذي هغه مسجد حرام جعلناه للناس چې مونږ جوړ کړی دی د ټولو خلکو دپاره، مسجد حرام د ټولو خلکو دپاره دی، یعنی مؤمنانو دپاره، سواء العاکف فیه والباد، برابر دی په دې کې العاکف مقیم والباد او مسافر، د مقیم او د مسافر، د موجوده خلکو او د غایب ټولو په دې خانه کعبه شریفه کې یو شان دی حق دی، په حدودو د حرم باندې او په مناسکو د حج سره چې کوم مقامات متعلق دي په هغه ټولو باندې د ټول دنیا مسلمانانو یو برابر حق دی، او مشرکانو کافرانو په حق نشته، حدودو د حرم ته به کافر نه داخلیږي. الله جل جلاله فرمایي چې انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. چې کله د حج اعلان وشو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوله باندې او خلق حج ته راوبللی شول، نو الله تعالی د دې سره دا اعلان هم وفرمایلو چې د نن نه پس د دې کال نه پس به مشرک او کافر د حدود د حرم ته دننه نه ځي. په ده باندې مشرک او کافر په ده باندې خانه کعبې شریفې ته د تللو پابندي ده. دا نجس دي، پلید دي، او خانه کعبه د الله کور دی، د الله کورونه پاک دي. نو علما فقها فرمایي چې هر کور د الله ته، جماعت ته، مشرک او کافر دا ورته نه داخلیږي. ومن یرید فیه، او چا چې اراده وکړه په دې خانه کعبه شریفه کې بالحاد د ګناه، بظلم سره د ظلم، الحاد نه مراد شرک دی، کفر دی، او اقوال د ګناه دي، د ګناه خبرې، د جنگ جګړو خبرې، او د ګناه خبرې، د شرک او کفر خبرې چې په دې کې څوک کوي، نو نذقه من عذاب علیم، نذقه مونږ به وسکو هغه لره من عذاب علیم، عذاب علیم به ورته وسکو، د الله په دردناک عذاب کې به دغه گرفتار شي. سبحان ربک رب العزة.